دا پکې بند کړو. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير مردا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرینو، دے پٹن اوسیدونکو د خواوشانا راغلو علماء کرامو عوامو مسلمانانو مرګرو، زما د ژوند څه حصہ
په دې کوهستان کې او په دې پټن کې تیرا شوی دا تقریبا 4 کاله د دې علاقې د ژوند د دې علاقې د جبې د دې قومیتونو او د دې د بودوباش نه خبردار ما زکه کله به مونږه دې پټن کیو کله به دې ځای نه روان شو برغر ډاټرا تا کله به ما د قرآن کریم درسم کو نو په دې پټن کې په څلورو جمعاتونو کې ما د قرآن کریم درس د نن نه تقریبا 38 کاله مخکې کړی دی 38 سال قبل په دې پټن کې بر جامع مسجد کې ما د قرآن کریم درس کړو طالب او خپل مرګرو ته به می درس د قرآنم کو او د حضرت العلامہ مولانا عبدالعلیم صاحب مولانا عبدالخالق صاحب الله دې پاغي رحمتونه ولېږي او الله دې د عمر کې برکت واچي ما دې نه سبقونه وي د ډاکټر جمعات کې ما درس د قرآن کریم یو کال کړو د بازار ناخت جمعات کې ما د قرآن کریم درس کړو او زمنګا محتمم صاحب بوستان مولانا صاحب الله دې جنتونو ولور کی دا غي جمعات کې ما د قرآن کریم درس کړو د قرآن خودنا مرګري به مورا سره او شاګردان به مو د چړمبیر عالم ما ته یاد دي او زه دې استادانو سره بر جمعات تلاړم په دې جمعات کې هغه وخت کې خخ علماو مفتی صاحب الله دې وبخي چا بعد جمعې مزور کو او خطبه به وی دارنګه په هغه وخت کې دوشم خان مولوی صاحب هغه ګلستان بوستان ولول او ډیر په خوږ आवाज باندې مولانا عبدالبائی صاحب یو ډیر نیک او پرهیزګار سړی وو زکه شروم او چې دې استادانو سره بر جمعات تلاړم منګه موزو کا داغه سره دایو ملاو شو زوم ملاو شوم نو مولانا عبدالبائی صاحب زدلاس نه ونیولم او د دینه تاسو کو ودا څوک دی نو دای ورته وی پنځبیرا مولا پوښتو د پنځبیر مولای صاحب زیه دی نو هغه دای ته وای چې د په تندې کې علم خاري او دې سړی لا الله علم ورکي دا یو حسن ځوانو او ما سره ډیره مینا ښکارا کړه نو دا علاقه د علماو او د دې علاقې خلک اپ دین باندې مینو علامہ اقبال وہی فطرت کے تقاضوں کا کرتا ہے نگہبانی یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی کم خلق چې غرونو کې اوسېږي وای کې د دین مینه د دین محبتي ها ګناہوں نه منګه پاک نه یو نورم پاک نه و د دین سره مینه د علماو سره مینه دا د دې علاقه او خصوصیت ده دا مدرسه د دې بنیاد چې کې خود دې راي کې او غټه وا چاوي سره هیڅ نه کېدل نه ماته دا ناړول شو منګه نو منګه طالبان اړم شو دا هغه د پاسه مور بلک
او چې لرګي هم به بل کړ نو بیا هم به اوبه واړولې چې دا اوچ وي چې موږ د لرې کول آسان شي. نو د دې علاقې دا غرونه د دې علاقې دا سما د دې علاقې دا جماعتونه علما او عوام دا ټول پیژنم او د دې علاقې په ژبه هم سناسه پوهېږم چې دی وایي کده حالن هغه وایي گی حال تو نو دا سناسه د دې علاقې هغه ژبه باندې هم پوهېږم او د دې علاقې سره مې مینه ده دې سره مې محبت ده په دې کې مې وخت تیر کړی او دې کې زما د ژوند ډېره حصه تېره شوې ده. کله چې ماله د دې علاقې دعوت راکړي نو زه ډېر خوشحاله شم چې زه به بیا هغه لارې ګودرې هغه کوڅې او هغه ځایونه ووینم په کومو کې چې ما مسافرۍ کړې وې. موږ دې لا نه راځو چې موږ تاسو ته مسلې بیان کو ځکه دلته ډېر علما دي ښه علما دي او هغوی مسلې بیانوي او تاسو د هغوی مسایل اورئ. دې لا نه راځو چې تاسو ته وایو چې موږ له اوټونه راکوي دې لا نه راځو چې ستاسو نه څه شی وغواړو خو صرف دې لا راځو چې موږ او تاسو یو بل وینو د یو بل حال احوال نه خبر شو د یو بل حال احوال باندې پوه شو. اوس ملګري ناستو ما ته د ملک فضل حق تپوس وکړ وفات شوی دی الله دې وبخي. پیرداد کاکا تپوس مې وکړ وفات شوی دی الله دې وبخي. د نورو مې وکړل دا ټول ما پیژندل ځکه په دې طالبانو کې زما لږ سوشل ژوندو نو ما به د دوی سره هم تعلق کلیوالو سره هم ساته. موږ دې له راشو چې موږ او تاسو یو بل وینو یو تجدید عهد وکړو چې زموږ او تاسو تعلق په څه باندې و. تعلق یا په دولت باندې کاروبار شریکی خلکو شراکت دی یا تعلق په وینا باندې خپلوانی رشتہ داری یا تعلق په نسب باندې د یو نسب خلکی د هغې تعلقی او یا تعلقی په دین باندې. دا نور تعلقات کاغه د دولت تعلقی کاغه د رشتے تعلقی کاغه د قام تعلقی خو کله چې د دین تعلق سره متضاد شي هغه تعلقات بیا ختمیږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترو ابو لهب او داسې ترو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شو نو هغه خوشحالي کړې وه وینځه زیاده کړې وه خو کله چې د هغه تعلق دینی تعلق نه و د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دینی تعلق کټ شو نو قرآن کریم دا هغه ذکر کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دی ابو طالب ابو لهب دای ترونه او چې کله هغه تعلق ختم شو نو قرآن کریم دا هغه باره کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي تبت یدا ابی لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب. مات دی شي د ابو لهب لاسونه او مات دی وی فائدہ ورنکړه اغلا داغه مال او داغه نسب هغه چې ګټلیو داولی ځکه هغه کې اتباع د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه و او بل طرف ته د یمن نه د بل ملک نه د روم نه صحابه راغله هغه د نبی علیه السلام مرګري شو هغه دوستان او مرګري وګرځیدل. قرآن وایي فلا وربك لا يؤمنون
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم نده دا سکار سنجد مخلوق گمان دے 400 کامل ایمان والا دے ترائی پوری کامل ایمان والا نشکی دے حتی یحکموکا ترائی جستا سنت فیصلہ کنو گرزائی فی ما شجر بینہم آغا مسئلو کی جدائی درمیان زراغلی یو شرط ذکر کا چھ کامل ایمان والا تراغی نشکی دے ترسو پوری چھ پیغمبر آستا سنت فیصلہ کنو نگرزائی او دویم شرط ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيتا بیا زړونو کې تنگ سیاو نمومی دا غنا جستا سنت وی فیصله وکړه او دریم شرط ويسلموا تسلیما بیا هم غاړک دي ستا سنت تا بیا غاړه کې خودلا یو شرط دے جسم مسئلہ راضی ستا سنت باندھ بے فیصلہ گئی دویم دا چھ بیا پاگی باندھی دنگی گیومنا او دریم دا چھ بیا مغی تا گاڑک دی او داگی وی تابدار دا ندی ویلی چھ قوم سے کئی نو آگا با کئی دا ندی ویلی چھ دا قوم رستا دا قوم مرگرتیا قوم سره مینه شتا سوره انبیاء چې الله را لګلیو نو انبیاء علیهم السلام چې تقریر کو ناغی بوي یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره وازما قوم دی او الله عبادت کوي بيد الله رب الحاجت پورا کول والا نشتا یو د قوم خیر خواهی دا د قوم خیر لټولی او دوی مذهبیت ده د قوم خیر خواهی کولی شي خو عصبیت منه ده عصبیت دی ته وایي چې بل قوم ته نقصان رسي او خپل قوم ته خیر ستا د قوم د سړي او چا سره جنگ شو هغه د بل قوم دی نو دا نه چې ته راشي او پټکې وې ګټو ته لاس کې نه ته به دې ته ګوري چې ګناه چاته دی ته به د انصاف کار کې د انصاف خبره به کې که ستا د قوم سړي ظلم کړو هغه به لاس نیوي او که د بل قوم سړی ظلم کوي هغه به منې کې صحابه کرام په لار روان دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره دی یو ځای کې اوبه یو صحابي راغی او د هغه اوبو نه شګې تاو کړې ځان له هغه اوبه په خپل تصرف کې اخیستې بل صحابي راغی هغه ته شګې تاوی یو مهاجر دی او بل انصاری دی په دې کې دای خبره لګ روانه شوه مهاجر چغه کړی علی المهاجرین مهاجر راشي زما مرګرتیا وکي انصاری چغه کړه یا علی الانصار انصار راشي زما مرګرتیا وکي نبی علیہ السلام دا خبره واوریدا حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي دعوا فإنا مدنا پریدای دا خبری د دینا بدبوئی رازی چیو تن خپل قوم دا آواز کوئی بل تن خپل قوم دا آواز کوئی دا خبری مکوئی دینا بدبوئی رازی ولی آلتی دا قومونو جنگ راتو قومونو یو بلتا ادری دل نو کله چې داسې او خبر راځي شریعت بیا د هغې اجازت نه کوي حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انصر اخاک ظالما او مظلوما دخبل رور امدادو کا کاغا ظالمی او کاغا مظلوما
صحابہ کرام تپوس گئی چوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د مظلوم امداد با منگا اکو خود ظالم امداد با سنگا کهو نبی علیہ السلام وردوئی د مٹ نیونی وئی چو سوک چی ظلم کئی نو آغا د مٹ نونی وئی ظلم دے مپریدائی زمان ملک تبا پا دیشا چار چازان لے او ڈالا جوڑا کردی دا او کدا آغا ڈالی مشر غلط کار کئی ام دا آغا مرستا کئی او کدا آغا ڈالی مشر ناروا کئی ام دا آغا مرستا کئی دا نوئی چه دا ناروا دی دا روا دی او دا آغی اثر زمان پا معاشرہ پریو تو زمان معاشرہ تبائی طرف تروانا دا ہر سڑے پریشان دے ہر سڑے تنگ دے دار سڑی جون پریشان دے او دا زکا چاری او سڑے وئی چه زمالا اللہ سے مقرر کری دی آگی نا دی دیر رکم او دیری گی نا نو دے پریشان دے حضور لگئی مسلمانان کلچ دا آگئی ملک دا شریعت مطابق روانی آگی عوام دا شریعت مطابق روانی بیا آگا ملک دا خوشحالائی شی او چه دا نئی دا آگی دا وجه رست رد عذابون زیادی گی افغانستان کی چکل نادر شاہ راگے رنبے بادشاہ نادر شاہ نادر ظلمون شروع کرل دا آگا زمانی او مثال مشہور دے وہی شامت اعمال ما صورت نادر گرفت زمانگا بدعملائی شکل دا نادر انیسو پمانگا حاکمان رازی بادشاہان رازی یو لارشی بل راشی بل لارشی بل راشی خو زمان جوان رست رست دا ملک تباہ کی گی حالات تباہ کی گی داولی داگی اصل وجہ دادا چمن دا اللہ دا کتاب نا لری شویو زمن دا پروگرامونا دام بدی ارادہ باندی چمن وایو خلق دا اللہ کتاب ترانیز دی کئی خلق راو گوارئی ورطوائی چراشئی دا اللہ کتاب تکی نئی دا اللہ کتاب واو رئی او زان پہ پویا کئی ما چکم آیاتون لستیو پائی کیوں اللہ دی ذکر کئی چا اللہ فرمائی کلا چا پا کافر و قرآن ویلشی نو دی وئی کم آیا وڈا دوانو ڈالونا آگا گوردی دی مجلس غردی دی اسی دو نو اللہ وئی تالا ما عقل در کڑے پویا می در کڑے تدا تمیز نشی کولے تو گورا کم آلگنا سورا منگا دیر آلا کڑی دی پیڑونا پخوانی چاگئی نافرمانی کڑی وا دا اللہ دا انبیاء خبر نو منلی نو اگا حلاک شو تباہ شو زمانگا پا دی دور کی دا انبیاء علیہ السلام وارثان اگا حق پرس علماء کرامو پا دی دور کی دا انبیاء وارثان حق پرس علماء کرامو چاہی دا خدای کتاب راغستے ہو دا اللہ کتاب خود دا اللہ کتاب درسون ایکول وغیلے دعوت ورکو دیلا منگا یو تنظیم جوڑ کرے چاہی توی جماعت اشاعت توحید و سننا اور آگی مرگری بدی علاقہ کی کار کئی زمانگا دل دی مولانا صاحب دے مولانا محمد نبی اور نور مرگری چاہی بدیزائی کی کار کئی تاسو دایو درخواست کو چه تاسو هم دا غی مرگر تیاو کئی دا قرآن او سنت پا خدمت که غی سرملاو تڑی دا با دا نجات او دا کامیابی ذریعو گردی دا با دا خلاصون ذریعو گردی منگ با بیاو مرازو بیاو مرازو چونکہ موسم خراب دے
او ډیر مرګري وا خپل ځایونو ته ځان رسي په دې لګ بیان اکتفا کوم خو اخر کې یو خبره کوم دا ملک زمونږ دی پاکستان زمونږ مشرانو جوړ کړی دا ملک دا د مسلمانانو ملک دی او په موږ دا فرض دی چې موږ د دې ملک سره مینه وکړو او په دې ملک کې د امن او امان لپاره قدم اوچت کو زه د انتظامیې هم شکریا ادا کوم چې نن زمونږ د مرګرو سره مرسته کړې ده د دې علاقې پولیس والا انتظامیه ایم دای سره مرسته کړی دا مرګرتیا کړی دا موږ هم دا غي سره مرسته او مرګرتیا کوو زمونږ تنظیم زمونږ جماعت موږ د قران او د سنت خدمت کوو تاسو هم دا غواړو چې تاسو د قران او د سنت کې موږ سره مرګرتیا کوی موږ سره به حمایت کوی موږ به تاسو ته د خدای کتاب خیو او دا به غواړو چې دا الله د کتاب نه خلک خبردار شي دا مدارس او دا جماعتونه آباد شي الله دې ما او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې زموږ د خپل کتاب خدمت تر مرګه پورې والی اوس به ان شاء الله مسکو او دا غینه بعد به بیا جلسه اجتماع پروګرام ختمي کړه نو ان شاء الله اذان کیږي او غینه بعد خطبه موزبه کو اول دعاو کوي سوره مرګري چې دې ځای ته راغلي دي دعاو کوي چې چا چې حاجتونه یې الله په خپل فضل او احسان باندې پوره کړي سوره مشران کشران نارینا زنانه وفات شوي دي دعاو کوي چې الله دا غي قبرونه منور کړي د چا دشمنانو طرفګنۍ الله هغه په دوستای باندې بدل کړي دا ملک د علماء او د دیندارو خلکو ملک دی الله دې ملک فتنه او فسادات نه راولي الله دې د امن ځایونه وګرځي د پالس پټن یا نور چې سم مسایلی الله دې په خو طریقو باندې سر تورسي او الله دې تاسو په میانس کې مینه محبتونه زیات کړي الله دې زمون په زړونو کې د یو بل سره مینا او محبتونه زیات کړي الله دا ځایونه په قران او په سنت باندې آباد لري څوک چې ژوند دي الله دې په عمر کې برکتونه واچي الله دې زمون ناګه کارونه سرګن کړي چې زمون د پاره ذریعہ د نجات او د خلاصونو ګرځي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم دې ځای مسکو